ژوند داسې شو یو ځم په راته وم ورته نو ډېر مجبوري م وه او ډېرې سختې م تېرې کړې کوټه م نه وه کله یو کره شپې کوه کله بل کره شپې کوه نو انشاءالله الله دې م سبب وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپو د ملګري مرجان علي او محمد شاه سره ستاسو په خدمت کې د پیشتخرې نه حاضر یم. کتونکو پیشتخره چوک بیا چې د هغې نه لږ مخکې راشي نو شاهین سینجي ده او شاهین سینجي سره چې کوم سرویزرک دی دغه لار باندې شي یو 2 منټه رامخکې شي نو تاسو ته به چې کوم دی دا کور په نظر راشي یعنې د دې کور مالک پرته وبه پیژنئ. موږ به تاسو ته خبرې ترې کوو. خبرو مقصد هم دا دی چې دغه ځای ته راغلي د یوې میاشتې نه راسره یو نور په رابطه کې وو د یوې میاشتې نه چې یاره دغه شانتې خلک یو ډېر سخت ژوند کوي. نو یعنې دا یوه میاشت خو مخکې خو موږ ته پته ولګېده خو یوه میاشت په دوی څنګه ژوند کړي دي نو دا به موږ تاسو ته په دې کې ښایو. دا کور دی دا ټول کور دی ښه او په دې کور کې چې کوم دی نو بیا دې خواته چې کومه ده نو دا کمره وه دا کمره چې کومه ده را پرېوتې ده. دا کور د چا دی دا د دې بابا دی دا مور ده دا د دوی چې کوم دی دا ستوګنې ځای دی. یقینا چې ډېر سخت ژوند چې کوم دی نو تېروي. بابا نوم دې څه دی؟ ګل رحیم صاحب. بابا څو بچي دي؟ 2 بچي دي او یو مې لور دی. دا کله را پروتې ده کوټه؟ د دې یو میاشت کېږي. یو میاشت کېږي. به دې ځای کې اوسېږي؟ زه پکې پرېوتی وم ما را پرېوتې وه بیا د هسپتال ته یوړم دا زوی را سره شو بس دی د نوکرۍ نه مو ویستو. څه کې نوکر و؟ هلته کارخانه کې پریویټ کارخانه و. ولې یې ویسته؟ هوټل ته چوټیانې وکړې ولې دي هغه تا سره په هسپتال کې؟ هسپتال کې ورا سره. نور بچي د سره نو په کمره کې؟ نه 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 بس نور را سره نه. دا څه ټایم کې را پرېوتې وه؟ دا مازدیګر ټایم و. تاسو سستوګ نه دا یو میاشت څنګه تېره کړه؟ دلته هم سامان ومان بل کوټه کې بل چا چولی بس هغې کې اوسېږو اوسېږو. او دا کور دې خپل دی؟ کور خپل دی. دا به څومره یې؟ دا به یو 4-5 مرلې به. 4-5 خو نه دی؟ 4-5 خو نه دی 2 نیمې 3 مرلې وایي. مورې څنګه ژوند تېروې مورې؟ دا خو ډېره ګرانه ده دلته. سختې ژوند تېرې کړې بچي او ډېر مجبورۍ باندې مخ تېر کړو. یو غریبي وه یو دې پرېوتو بیا مې ژوند داسې شو یو ځم په راته وم ورته نو ډېر مجبوري م وه او ډېرې سختې م تېرې کړې کوټه م نه وه کله یو کره شپې کوه کله بل کره شپې کوه نو انشاءالله الله دې م سبب وکړي او بس ډېر سختې وې تېرې شوې اوس به م سختې تېرې کړو خیر دی د الله نه ده او بچي مې م غریبانان دي او دی م دی زه ډېره بیماره م یم او خفه م یم شکر دی او الله به هر څه وکړي که نه او نه م کوټه شته او ډېر بس غریبي م ډېره ده بچې درته به څه ووایم اوړه م نو داسې جیب کې هېڅ هم نه او بس الله او دې خو ورکې بیخي ډوبو او دنه لرګي م هر څه لري او زه دیوال کې ګیره شوم لور مې درته چا کړه چې هغې رامنډه په هغې پلار ولید بیا یې ولیدو بیا خلکو سړي راغله هغې چک کړل د وویستو خاورونه نو الله م شته او بس ډېره غریبي ده او ډېر خدې دې بیا دغه نه ویسته د خاورو نه م راویسته؟ خاورو نه م راویسته او یو زوی مې هم داسې هغه دی چې بس پلار سره شو نو بس هغه د بلډینګ کار کولو بس هغه روویستو هغه نه کار هم لاړو نو هغه نرسه لاړو دله اپرېشنونه مو شوبینه ترې ډېره تله ډېر خراب نو بس الله دې پیسې پرې ولګېږي. دا مور ونیسه دا باندې به نن به ختم وکړې ښکلې او بس خدای الله به خیر کړي. ښه کتونکو دا پیشتخره چوک دی دا کوم ځای ده چې موږ راغلي وو. زه به په دې نور څونه بحث وکړم چې یاره ضرورتمند دي او خو نه دي. ډېر خلک بیا په دې کې تپوس وکړي چې یاره دا ضرورتمند دي او خو نه دي. دا ستاسو د وړاندې چې په دې ځای کې دا کوټه ده درته ښیم چې دا د دوی کوټه را پرېوتې ده دغه یې ور دی دغه یې ور دی نور هېڅ هم نشته دی. دا چې کوم دی نو دا کاونټر یې دا ځای پکې اوسېږي. راشه ورور مې دې خوا ته تاسو د دې ځای څه وایې دوی باره کې؟ نو په دې باره کې دا وایو چې غریبي تېره کړه ډېره اوس کوټه هم را پرېوتې ده موجودې فلحالي څه هم نشته ده روغ کمره کې پراته دي او بس په دې څه بندوبست وشو خو ښه به وي. ښه د ورور ولې کور ځای کمره ورکړې ده؟ هغه یو کمره سامان یې ټول هغې کې دی او دوی چېرته بار سم دي؟ دي بار سم دي او بار سم دي به د هغه هم یو کمره ده کوروالی دي داسې. ستاسو نوم دی؟ زما نواز. نواز صاحب د دې نمبر وویل؟ 0314
90 67 591 دی وایه 0314 90 67 591 صحیح ده ښه راشه ورور مې دې خواته کتونکو دا صرف د دې ځایه د علاقې خلک دي نو دا د تصدیق کوم چې دا نور خو په کیمره کې تاسو ته هر څه په نظر راځي چې ډېر سخت ژوند دی تېروي یې څه وایي تاسو یاره بس موږ ورسره خپله ځاني منډه تړلو وله لږ ډېر کار هم ورلو کړه ګاډر هم ورله بیا درلو ستنه منه خو په دې باندې کېده خرچه او بس زموږ هم دغه وس نشته چې ورسره وکړو غریبانان دي بې وسه په دې وجه خالیه ده دلته د اصول مالدار نشته چې یو کمره پکې د زکات یاره شته دی خو بس هر سړی په خپله منډه دی په خپله منډه او کتونکو ور سړي له خپل کور چې کوم دی هغه پالل هغه ډېره ګرانه ده لکه دی وایي موږ پکې کار وکړو نو دغه کار وکړو چې دا ګاډر اوچت کړو دغه برجې باندې ولګېده اوس په دې باندې یو څو لرګي کېږدي چې دوی پکې دننه خو چې لرګو وي نو دا به پرې بیا راپروزي نو ښه دا چې دا د ویښه دوی وکني او د ویښه چې کومه ده دا کمره روچته شي چونکې د زکات میاشت ده د کلي کې هم څوک زکات ورکوي د دې نه ورته ښه حقدار نور نه میلاویږي نو پکار ده چې دوی له ورکړي او د دوی دا کمره جوړه کړي نو دا بابا د سپین ږیري چې کوم دی دغه مور چې ډېرې سخت هم تېرې کړې خو بیا هم پې د الله شکر وباسي چې د الله پاک شکر دی دا بابا چې کوم دی په دغه کمره کې خوږ شوی هم دی د بیا هسپتال خوړه یو زوی یو چې په کارخانه کې کار کو او هغه په هغه کارخانه نه هغه یې راویسته ولې څو ورځې چوټۍ وکړې نو کتونکو په دې باندې زموږ یې کوډ نمبر ومي خو موږ ته رالیږي نو موږ به دې ځای ته راځو په خپل لاس په کار وکړو او خو دوی ته یې رالیږي نو بلکل دوی ته هم رالیږلی شي چې دوی پکې دا کار وکړي او دا روجې هم لږه ښه تېره شي او په خپل خپو باندې ودرېږي نو او د دې علاقې دې خلکو ته مې پیشتخره کې ډېر تکړه تکړه خلک دي هغوی ته مې هم دا خواست دی چې تاسو سره لنډ دلته کې عمره هم میلاویږي او حج هم درته میلاویږي او د ثواب چې کوم دی نو یو داسې کان درته ښیمه چې دا ځان له اخرت دپاره توښه ګرځول دی والله سره تجارت وکړې او د دوی دا کمره پکې جوړه کړې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته ډېره مننه خوشحاله